خیریت به وي او ټول مسلمانانو له دا یو درخواست هم دی چې رجوع الی الله وکړي او خپلو ګناهونو نه توبه وباسي او الله طرف ته رجوع وکړو چې الله دې موږ مسلمانان نور داسې آفتونو مصیبتونو نه خپل حفظ او امان کې کړي. زما نننی میسج د ټولو ملګرو ته خپلو درنو وروڼو ته خویندو ته زما یو اهم میسج دا دی چې که چېرې په دې کالم یوسي اریانۍ پشمال لایکوټ څونه چې د کلي زموږ دي اریانۍ کلیب وغیره چې څونه دي هغه تر کالامه پورې چې د چا سره سیریس مریض وي او د چا سره چې کوم دی داسې ډیډ باډي وشي ایمرجنسي کې نو هغه برای مهرباني دوی کې زموږ سره زموږ په دې نمبر باندې کوم چې په دې سکرین باندې لیکلی شوی دی په دې نمبر باندې فی الفور کې زموږ سره رابطه وکړي. ډیډ باډي کې به انشاءالله تعالی موږ ستاسو भरपूर कोशिश दा वी चमंगा डेड बॉडी नहीं सारो और अपन भरपूर मेहनत और कोशिश बको और चिकम मरीज सीरियस मरीज भी लगे कैंसर मरीज भी या माजूर हुई या दासी नूर दासी सर्जरी वाला ऑपरेशन चिकम फेशन दी अगवी नो जमा टूल मलगरू दा दरखास्त दे टूल रूम दा जमा दा रिक्वेस्ट दे चाहे दी जम सर औरज मख के राबितो ځکه چې الته به تاسو باندې الته انتظار نه راځي او الته کې په ګرمۍ کې به تاسو ډسټرب کېږئ نه تاسو له هغه تکلیف نه میلاویږي. نو لہٰذا کوشش دا پکار دی چې تاسو زموږ سره یو ورځ مخکې څه ټایم مخکې څه ګنټې مخکې زموږ سره رابطه وکړئ چې موږ هلته کې ستاسو دپاره انتظامات بحال کړو چې تاسو دپاره زموږ وروڼه خویندې هلته په غرمو کې انتظار ورباندې را نه شي. نو ډېره مننه او ډېره شکریه. چاته چې څه قسمه خدمت وي चाहे چې هغه د راشن په صورت کې وي چاहे چې هغه د مریض په صورت کې وي یا د بری نه یو مریض داسې وي چې هغه حالات تشویشناک وي نو ان شاء الله تعالی موږ به کوشش دا کوو چې موږ هغه د هلیکاپټر په ذریعه باندې هغه ریسیو کوو دلته به ریسیو کوو ان شاء الله تعالی هیڅ قسمه پریشانی چاته به کوشش دا کوو چې زموږ څونه وروڼه مسلمانان دي د څونه پریشانو کې ګیر دي او موږ भरपूर د منډه ترډه د الله تعالی د خپل دربار کې قبول منظور کړي. موږ کوشش دا وی چې موږ خپل وروڼو ته روز شپې بالکل تاسو روز وی کې د شپې وي تاسو ټلیفون کولی شئ زموږ په دې نمبر باندې او څه قسمه ضرورت چاته وي چا په کور کې راشن نه وي چاته څه قسمه مسله وي نو په دغه نمبر باندې تاسو انشاءالله رابطه کوئ او انشاءالله تعالی دا یو کمزورې عاجزه روح به تاسو ته په هر ټایم کې په هر ځای کې په هر وخت کې به حاضر وي. السلام علیکم.